عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه په باره کې دا خبره مشهوره ده. هغه به هر کال یو کال به جهاد کې تیرولو، بل کال به نفلی حج کولو. نو یو ځل چې کله حج ته روان و خپلې قافلې سره یو ځای کې پړاو واچولو. پړاو مطلب دا چې آرام وکړو، بیا به مخکې سفر وکړو، مخکې د اوښانو او د خچرو او د اسونو سفر به. نو چې کله هغه ځای کې پړاو واچولو نو وی کتلو چې یوه بجلی راغلې ده. څه ته لګی؟ بجلی راغلې ده. نو چې کوم ځای کې پړاو اچولي وه هغه ځای کې وکتلو چې یوه ماشومه راله ډیران نه یو مردار چرګي راواخیستلو. یو روایت کې دا راغلي، بلکې راغلي چې نه خر پروت و، اخر نه غوښه کټ کا هغې ځان سره راواخیستله. اوس د عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه د خیمې کې ناست دی او دغه ټول منظر ګوري. نو چې هغې ماشومې ځان سره غوښه روانه کړه خیمې طرف ته، نو یو خپل شاګرد ته غلام ته وایي چې منډه کړه د ماشومه راواله چې څه مسله ده. شاګردان یې لاړو قافلې کې کم ملګري وو، هغه چې ماشوم یې راوسته تپوس یې ورنه وکړو چې د غوښې باندې څه کوي، او مرداره غوښه درنه واخیستله. ورته ووایي چې نن مونږ زمونږ کور کې درېیمه ورځ د فاقه ده، خوراک دپاره څه شته نه. نن مونږ دې حالت ته راغلي یو چې بېهوشي کېدو خطره ده او د مرګ خطره ده د لوږې تندې نه. او قرآن کې دا راغلي دي چې کله یو سړی مړېږي به قدر ضرورت د خنزیر او د مرداره غوښه خوړی شي چې ژوندی پاتې شي. نه موږ د به امر مجبوري دې سټیج ته راورسېدو چې دې غوښې سره دې مردارې سره به زموږ زندګي بچي. عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه چې دا خبر اورېدلی دې زیات خفه شو، ځان سره سوچ کې ډوب شو چې که زه ځم حج کوم دا نفلي حج دی، ما فرض ادا کړی دی، فرضي حج مو کړی دی، او بل طرف ته د مسلمانان دومره پریشانی کې دي چې مرداره غوښه خوري. زما د حج سفر نه بهتره دا ده چې زما د پیسې په د علاقې د غریبانو باندې ولګي. خپل ملګرو ته یې ووایي چې زه ما سره چې څومره دا سرمایه ده زادراه دی، دا به د دې علاقې د دې کلي په غریبانو باندې به دا زه تقسیموم، د دې خوراک انتظام د دې چې څه تکلیف دی هغه د ختم شي خیر دی. خو زه مزید د حج سفر ته نه یم تیار په داسې حالاتو کې چې مسلمانان داسې مشکلاتو سره دي. هغه پیسې غونه په دې کلي باندې ولګوله، غریبانو کې تقسیم کړي، هغوی ته یې ورکړه چې تاسو مرداره ما خورئ، دا پیسې واخلئ خپل ضرورت ورسره پوره کړي. او د هغه ځای نه واپس راغلو خپل نفلي حج یې ادا نه کړو. دا واقعه مفتي تقی عثماني صاحب دامت برکاتو مالي خپل خطبات کې دغه ځای پورې لیکلي، خو نورو اکابرو چې کومه مخکې نقل کړي هغه به ورسره زه درته بیان کړم. شیخ زکریا رحمت الله علیه یو ځای کې دا ذکر کړي، خو هغې دا نه دي ذکر کړي چې عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه داسې کړي. هغې صرف دا ذکر کړي چې یو سړی و، هغه څوک و هغه نوم یې نه دي ذکر کړي. وایي خلک لاړو حج یې وکړو، هغه حاجیان چې کله واپس رالو نو خلک به دې ته راتلو چې کم خاص کر حاجیان وو چې مبارک شه حج ده کړی دی سفر په خیر و، دې به ورته وایي چې ما خو حج نه دی کړی، زه تللی وم حج ته خو زه نیمې نه راغلی یم، ولې هلته پیسې مو غریبانو باندې نیمې لاره کې تقسیم کړي، هلته هغې مشکلاتو سره مخامخ. زما نفلي حج و، زما نفلي حج په مقابله کې غریبانو سره تعاون کول زیات ضروري و. نه ملګرو ورته وایي چې موږ په خپلو سترګو ته کتلی، مطاف کې طواف کې ته موږ سره وي، سعی به کوله ته هلته کې موږ سره وي، مینا کې راسره وي، عرفات کې راسره وي، مزدلفه کې راسره وي، بیا چې کله مدینې منورې ته لاړو هلته راسره وي. ورته وایي چې نه ما حج زه نه یم ته. نه دعا یې وکړه چې یا الله دا حاجیان وایي چې تا حج کړی، ما خو حج نه دی کړی، دا څه ماجرا ده، څه معامله ده، زه خو په دې نه پوهېږم. وایي الله رب العزت ورته خوب کې وښیلو چې تا کم ځای نه د پیسې غریبانو کې تقسیم کې ته واپس راغلې، تا په سر الله رب العزت یوه فرشته تشکیل که حج ته، اور دا فرشتہ به تر قیامت سبا پورې به هر کال حج کوي او تا په سر به حج کوي، دا اجر به تا ته میلوي. او بیا مې څه خیال دی یو د زما او ستا حج دی او یو د فرشتې حج دی چې فرشتې حج الله پاک قبول کړي. څه فرشتې حج خو اسې قبول دی،
او به ورته مخکې دا فرمایلو چې فرشتي تا په ساره حج کړی دی هغه حج مبرور ګرځیدل دی حج مقبول ګرځیدل دی او د غي وجه نه الله رب العزت دا ټولو حجانو حج قبول کړي